कम मॉडल है دا 2003 ماډل دی مارکیټ د دې چې دی نن سبا چلیږي 10 10.5 लाख रुपए अब शायद खान मिलावीږي دا گاډي چې کوم دی چې د خبرې د ډیسکاونټ ام مارکیټ کې خصوص څه خبرې کوي څوک څه خبرې کوي خدا به ملاویږي کم از کم تقریبا د 1.5 लाख روپو پورې به دا پینل ملاوي گاډي به تاسو پورې ملاوي دا به 10.5 लाख روپو پورې 10.5 लाख او 10.5 پورې 14 ماډل سره ولاړه دا بل 18 ماډل دا لګ راواله کیمرامین صاحب دا سندروپ سو ماډل دا دا 2017 ماډل دا په دې لسیم دا ورکو په دې 13.5 پورې او مارکیټ 14 लाख रुपए دی دا ورپسې دا بل گاډي راواله دا په 8 लाख रुपए ملاويږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ما د پریاد ټي وي 1 دا محال ولاړ مجی په سواد کې د گاړو په بارګین کې منګ اور اوازې چې جی گاډي ارزان شو ټیکس ختم شوی راځي ګورو دلته خو ان سی پی گاډیم دي نمبري گاډیم دي معلومات کو چې دلته د گاړو سره ریټونه دي راځي زموږ سره اوسي السلام علیکم بخیر وعلیکم السلام تنم خیر السلام علیکم څنګه خیرات دې ټیک ټاک برابر خیرات السلام علیکم څنګه خیر ټیک ټاک ما خیال جالي پیران دي دغه کلا کینې څنګه ما خیال جالي پیران دی وره دغه کلا پرې دی خو دا پموږ دی ول چا پی پموږ باندې شروع جالي پیران خو زما استاد سر د وختونم ډیر دي خو کله کله با کنټین بدله اصل کې تا غوډر مخکې دعوتونه هم کول نن رالو ملاقات مو شو 2 کالونه زما د په ټلیفون دوستانه و او نن اچانک در باندې پدې را لمږ وې زده اوازه ده چیرې ټیکس ختميږي ټیکس ختم شو گاډي ارزان شو نو تاسو سره ان سی پی گاډي مې رجستر گاډي شته نمبري او شته د بګیجی نمبري گاډي پکې شته دغه قابلی گاډي مرا سره شته د پلین کوچ نه ونی سره تر د ډاینو پورې او د وړو گاډو پورې ورزونو پورې سوزوکو پورې هر قسم گاډي مو سره په دې اداره کې موجود دي را سره ها د کتونکو سره بم لګ شیر کو چې گاډي دلته په سره ټو نمبري ارزان شو ارزان نشو راځي دا گاډي ومغو تاسو څنګه ښه راځي شراشه د برانډې ته راځي 4x4 ویګو د انسیفی دا د دې قیمت ته 55-60 लाख روپو پورې دی دا 14 ماډل دا په نمبري کې دا انسیفی مې راويږي خو مطلب دا د چمن ولا را لګلې د کوټي گاډي د 27 लाख روپے د 26 پورې ان شاء الله ملاويږي د شي بګرا سره دا د غمشتي ډبه پلین کوچ را سره پکې مشته نور گاډي مشته د کټ ویډز نه راواله د 2 लाख روپو تاسو خو دا خو کټ نه لري کنه دا ګاډي کیمرامین سیب لګو خای ان سی پی گاډي دا رو گاډي خبر برابر خسته گاډي خو مزیدار دا نمبري پسو کې دی نمبري د 55 55 او او سی پی په دې موږ ورکو د 26 پوری 26 دا ولته کې یار دو شیراشي د 25 پوری ورکو لاک نیم مزدوري پکې بس د چمن نه راغله تازه گاډي دی ورا او دا ویډز دی دا ویډز دی 1300 پر ویټ ویډز دی دا کم ماډل دی دا 2003 ماډل دی مارکیټ د دې چې دی نن سبا چلیږي 10 लाख रुपए د سید علي شاه گاډي د چمن راغلي کانټینری گاډي دی دا به ملاويږي ان شاء الله چې مونږه کوشش کوو د لګي منافع په دغه باندې بنیاد باندې به ملاويږي د نه هلو کو او یو نه نیمه پوری او په نمبري بیا د دا چې نمبري جنو دا 23 लाख روپو گاډي 23 او دا گاډي چې کوم ولاړ دا فری استه پریس دا فری استه د 200 روپۍ دی دا به شاید خان ملاویږي دا گاډي چې کوم دی چې د خبرې د ډیسکاونټ ام مارکیټ کې خصوص څه خبرې کوي څوک څه خبرې کوي خدا به ملاویږي کم از کم تقریبا د 1.5 लाख روپو پورې به دا پینل ملاوي خرړ باندې مناسب او دا چې نمبري دا به تقریبا ملاویږي 18-19 लाख روپو پورې 18-19 پورې ملاویږي الله دې زمونږ مل شي دا به دا راواله دا گاډي دا بلډر دی کنه بلډر دی دا د څه قیمت تر اعظم مخ دا چې شاید خان دی کې دا نمبري به ملاويږي تقریبا 22 लाख 23 लाख باندې به ملاويږي او د ان سی پی ته ملاويږي نو چې خه گاډه دا گاډه به تاسو پر ملاوي دا به 10.5 लाख روپو پورې 10.5 लाख او 10.5 پورې دم پریس دام پکې پریس دی جی د څه قیمت دی د دې وس موجوده ډیماند 11 लाख रुपए दे 10.5 पूरी पल वाइट गाड़ी दे जी गाड़ी چې نمبري نو دا 22 लाख روپو 22 लाख جاپاني الټوګانې پکشته ته بګی دا د 17 ماډل سره ولاړه دا 14 ماډل سره ولاړه دا بل 18 ماډل دا لګ راواله کیمرامین صاحب دا سندروپ سو ماډل دا 2017 ماډل دا 2017 دا فول اپشن گاډي دی رنگ پکې نشته ان سی پی گاډي دی دا به ملاويږي نمبري د 25 پوری دی ان سی پی بم په دې لسیم دا ورکو 13.5 پوری او مارکیټ 14 लाख روپے دی دا ورپسې دا بل گاډي راواله دا په 8 लाख रुपए ملاويږي
اتیم په 8 لک روپۍ 14 ماډل گاډي دی فل اپشن گاډي دی په خپل رنگ کې دی بالکل نوې کانټینر گاډي دا چې نمبرېږي نو بس د دې د 17.5 16 پورې ریټونه دي 16 پورې 17.5 16 ویټس پکې شته وردونه پکې شته دي ګروپ والا پریس پکې دا دی ولاړ دی دا بنا مخ پرش گاډي دی جی 2011 ماډل دی 2011 ماډل دا میلاویږي اوس موږ ورکو د 1400 پوری د مارکیټ 14.15 دی مارکیټ دی چې په انشي پی کې دا 32-33 لک روپۍ دي 32-33 لک روپۍ چې دا نمبرې 32-33 لک روپۍ دي په دغه موږ وایو په لکن ډیویژن باندې بل پاک د چې کمنو په دې خلکو خصوصي رحم کړی د انشي پی گاډو خو کدا نمبرې شو کسٹمر علی صوبې حکومت تم پیدا ده او مطلب دا عوام بم خیر وشي از دا رقم په موږ نشي کېدل ښکته موږ کوم څه ګناګار الله دې رحم وکړي تاسو میډیا والے که تاسو مطلب دا خبره خوره کړه او د شیم عامه کړه او دا د صوبایي حکومت پیدا هم ده او په دې باندې دا وازو په مخورزو کې بیا شونی مې کې خزانه دې هم پیدا ده مونږ ته تیم دا مطلب دا اوس د جاپاني گاډي ماغسته شي د تراشه دا ما ابوس 34 لک روپۍ واغستو تاسو زه وخم کنه نو دا جاپاني دې دا ان سی پی شي نو د 18-17 لک روپۍ ریټ دی ٹھیک شو دا چې ان سی پی د سره چې ان سی پی دا خلیفین زبادانه می پبلیک کړی دی دا مې ابو ځان واغستو دا مې په 3 لک روپۍ واغست نو دا مطلب دا دی چې دا د نمبر دی د اسلام آباد نمبر دی نو په دې کې مخکته منډه ترلو د شي گاډي موږ د 2000 سره ساتو ابو د مرګرو خرڅ کو نو جاپاني گاډي دی نو چې دا نمبر شي مطلب دا دی چې غټه پیدا ده دا اوس په ان سی پی کې په 18-17 لک روپۍ دی خو نمبر دا دی چې په پاکستان کې ګرځه هر قسم منډه ترلو په خور بیمار مطلب دا غم خادي هر قسم لیندین پکې کیږي کنه 200 روپۍ دی یره جی د دې خډیمانډ چې کم دی تقریبا عام مارکیټ کې 9 لک روپۍ خلک ډیمانډ کوي خدا به تخلاص ملاویږي تقریبا 8,20,000 روپو پورې ملایي 8,20,000 پورې به ملایي ته ونی سره زم پریمیو د چمن راغلی دا کانټینر گاډي راغلی دی شهید خانه په دې کې ګوت رنگ نشته خایسته گاډي دی د دې مارکیټ په نمبري گاډي کې دا جاپاني گاډي چې کسٹم شي د دې نمبر وشي دا په 52-50 لک روپۍ دی 52,50 لک لک 51 لک بک بس 51-51 او دا په خپل رنگ کې اوس ایکسیس گاډي دی دا موږ ورکو په نه کې د ملګری شه دا 15-15 پوری 15-15 دا سه حل شته چې دا گاډي الته مرزان شي دا څه کېدای شي دا شهید خانه مشکله زکه ده چې په افغانستان کې په 3 صوبو کې ان سی پی گاډي آزاد کړه و زموږ د ملکن ډیویژن چې کم کسان زی چمن ته بارډر ته ټول بارګینونو والا ته د آل مرګرو ته د 83 بارګینونه په پل چوکۍ دي نو دوی چې کم دی به الته سوداګانی نشي کولی په ډالرو باندې د سودا ده خو که پرس کا افغانستان متروش شو ډک شو په عربی کې ورته متروس وای کنه برابر شو ان شاء الله چې د خلکو ته بیا دا شي دغه شي نور دلته زړو غړو غستل خرڅول دي او امکان هیڅ نشته ورس فورز حکومت تیل ګرانی گاډي ګرانیږي تیل ګرانیږي گاډي ګرانیږي چې ټیکس ختم شو د سره نمبري گاډي ارزان شو داغه نو ورزان شوی چې ګران شوی نورم ګران شو د سره خلک کې دي چې دا گاډي ارزان شي په پاکستان کې کم یو داسې شی دی چې هغه ارزان شوی دی چې وخت کېږي په بره باندې روان دي انسانان ټول په سوکړه کې روان دي په بحران کې روان دي هر چا په بحران کې روان دي د دې نه د حکومت ته هم د پیدا د بر وخت دا پیدا چې کم از کم د ان سی پی گاډي چې کم دی افغانستان کې هغه په دې وړو گاډو باندې چې کم از کم 3000 افغانۍ چې کم دي د ټیکس په درو کال د لپاره ولګاو بیا او په غټو گاډو باندې تقریبا 7000 افغانۍ په دغه کې دا درو کال د لپاره بیا هغه کاغذونه چې کم دي دا به د غیر نی ورکي نو په کار خبردار زموږ د حکومت د خیبر پختونخوا د حکومت د لپاره د فکر د چې کم از کم په دې گاډو باندې دغه چې کم دي یو ولا داس یو دغه ول وتړي کنه دا چې طریقه کار باندې گاډي بر وخت یا دغه پوری د ټکا پوری یا دغه پوری دی باندې ټیکس وتړي یا دغه کې نو د کې د سرکار د خزانه ته هم ډیره غټه پیدا د عوامو ته هم ډیره غټه دغه د پیدا ده از چې کسٹم کې دا گاډي کسٹم آزاد کې سره خزانه ډکنه شي بالکل ډیره زیاته بڑا کیږي دلته په ملکن ډیویژن کې د په کربونو گاډي دي په کربونو گاډي دي کم از کم دا بغیر دغه کې د استعمالي کې دغه کېږي نو کم از کم ملکن ډیویژن ولا باندې الله پاک خصوصي رحم کړي په ان سی پی خسته گاډو کې ګرځي پنجابیان خپکیږي په 2013 سکیم کې چې شیو پنجابیانو نو وس دا گاډي جاپاني چې کم دي مونږ غالو آل پاکستان ټول مسلمانان به خوشاله هر سړی بزنه جاپاني گاډي والی کسٹم به کې د دې جاپاني تګو او د پاکستانی 2018-17 ماډل په ایمان کې به د جاپاني 2010-11 ماډل باندې ورکی خسته گاډي د الله پاک خصوصي رحم دی په دې ملکن ډیویژن ور باندې خو کپرس کسٹم وشي صوبایي حکومت ته خیر امرسي نېشنل حکومت راغلو به هر څه برابرو کسٹم وکړو 10-12 هزار گاډو په ملکن ډیویژن کې دغه وشو حکومت تم خیر او مطلب د عوامو تم پیدا وشو په ټول
ټول پاکستان کې ګرځي پیدا یې دغه ده چې کسټم وشي ډېره ښه خبره ده او بهرحال 2 میاشتې مخکې وینا شوې ده هغې نه بعد بیا څه اندازه ونه لګېده خلکو چې یاره کوي که عمران خان کې عمران خان حکومت به دوران کې ختم شو خبره له پټه ده خو بهرحال بیا هم الله پاک په باندې رحم کړی چې به جاپانو ګاډو کې ګرځو که د ملکړ او شیرګنډ نه ښکته نشو تللی خو بس په دې ځای کې هم د الله پاک دا په باندې ډېر غټ نعمت دی غټ احسان دی چې موږ له دا دغه راکړی دی به یو هر قسمه ګاډي چې کوم دی نو موږ ورته سواره شو موږ پکې وختو موږ پکې سورلی وکړې موږ پکې سفرې وکړې دا په موږ د الله پاک رحم دی خصوصي چې دی رونو وي چې په موږ باندې د الله تعالی خاص مهرباني ده چې موږ د هر قسمه گاډو نه خوندونه واغستل یقینا دلته گاډي ارزان دي که بیا ښکته موږ وګورو نو د گاډي نوم اخیستل ګناه ده جي ګران دي ورځ ته ورځ ګرانېږي بیا پکې ماشاءالله بارګینیان خفه کېږي خو بنو بارګین خو تاسو هم کوئ دا بارګین چې لیکي دا په مشکو زعفرانو لیکي که په ساده بالپین دا په ساده بالپین خضرون کمیشن زعفرانو خو نه لیکي نه شو لیکره ګران دی مشکل زعفران ډېر ګران کمیشن خضرونه لري خضرون او کتونکو یو خبره دا هم د مرګرو وکړه که چېرته حکومتي وخت وغواړي او د دې گاړو کسټم آزاد کړي نو د دې سره به خزانه هم ډکه شي او عوامو ته به هم ریلیف میلاو شي په کمو پیسو به ښکلي جاپاني ګاډي ترلاسه کړي حکومت هر څه کولی شي دا د گاړو معلومات د دې سره ما شاهد خان شاید اجازت راکړي د الله په امان